یو دله هم نه پرېږدمه چې چا زمونږ په غم پورې خندا کړې ده، چا چې زمونږ په غم خوشحالي کړې ده او فیسبوک له پوسټ ورکړی دی، خوشحالي کړې ده، یو نه پرېږدم، هر یو مې سیو کړی دی. دا ټول به په نمبر کوم. زمونږ غم و، زړه مو درد کاو نو څه مو نه ویل. هغې کې یو دا د کلیسا مزدور دی، هغې کې یو دا د عیسایانو سپی دی، هغې کې یو دا د هندوانو پیروکار دی، په هغې کې یو دا د سیکانو پیروکار دی، په هغې کې یو دا د ډمانو پیروکار دی. نو دا د کلیسا مزدور لږ واورئ، بیا زه راځم خپلې خبرې کوم. کیسه خلاصه شوه. دا خو داسې ده چې دغو زمونږ په خاوره کې 15 کاله په دغه رقم باندې موږ او تاسو جنګولي، په دغه ډول باندې موږ او تاسو د ولسونو نه سوء استفاده کړې وه. په دې مدرسو کې زما د وطن تنکي ځوانان، ګل ځوانان به د دغو مدرسو کې سبقونه ویل او بیا به له سبقونو سره وروسته د جنت په لالچ باندې، د حورو په لالچ باندې افغانستان ته بیرته ورولېږله او هلته به یې خپل وطنوال بیرته به شهیدانول. همدې سمیع الحق، همدغه د حقانیه مدرسې، بل هېڅ چا هم نه دي کړي، دا ټول همدغه دي. نو رب العالمینه یوه نړۍ مننه چې دا محترم راته شهید که او نور یې ټول شهیدان کې او موږ دوی ټول ته د شهادت دعا کوو. تاسو ټول وایئ امین، ځکه چې دا ډېره ښه خبره ده. زه والله که د کرکټ د لوبې په کیسه کې یم، والله که د هېڅ شي په کیسه کې یم، خو چې څنګه خبر شومه چې شی لاړه، همدقسې مې در خوب مې راپاسېد، طبیعت مې راسته سو. ځکه دو خلکو په اصلیت باندې چې تاسو خبر سئ، بیا تاسو دغه د دو د مرګ نه خوند اخیستلی سئ. دی به څنګه وژل سوی دی چې دا د کلیسا مزدور تاسو واورېدو چې دا د برې پښتونخوا او د لاندې پښتونخوا دا دشمن دی د دې پښتنو. دا هلته د انګریزانو بوټان صفا کوي، د انګریزانو پلشونه صفا کوي او دا دغه ځای نه په پښتنو کې انتشار خورئ. پښتانه په یو بل کې جنګوي، پښتانه زوروي او دی کلم کله زمونږ په مسلمانانو باندې، په علماو باندې خوشحالي مناوي. حدیث شریف کې راځي د چا په مصیبت پسې خاندمه، د چا په چا مصیبت راغلی دی په هغې خوشحالي مه مناوه، دا مصیبت رب العالمین په تام راولي. دا په چا چې مصیبت راغلی دی دې نه لرې کوي او په تا به راشي. دی وایي زما سره دیني معلومات دي، دیني معلومات د انتشار دپاره د ساتلي دي چې کوم ځای کې انتشار جوړېږي هغه ځای کې دی دیني معلومات ورکوي، نور عمل پې نشته دی. په دیني معلوماتو عمل نشته دی. دی د یو مسلمان او بیا د عالم په مرګ خوشحالي مناوئ، ډانسونه کوي، رب العالمین به رسوا کی او د ډیلی لایف په دغه کوي چې پاکستان زموږ دشمن دی، ازلی دشمن هم دی. د پاکستان خلک زموږ ازلی دشمنان دي. چې د پاکستان خلک ستا ازلی دشمنان وی او تا ته په سمه سترګه نه کتې، نن د افغانستان رونه د افغان خلکه په پاکستان کې د ورځې اربونه روپۍ ګټي. نن هم د پاکستان په غیږ کې پراته دي چې کله هم په افغانستان سخته راغلې ده، پاکستان ورته سینه ډبولې ده او ته وې چې پاکستان خلک او پاکستان زمونږ ازلی دشمن دی. نمک حرامه یې که نه، نمک حرامه انسان څه ته وایي؟ خو ده ته وایي که نه، لکه دا چې دی دا نمک حرامه دی. خو دا د کلیسا مزدوران دي، دیو نه ګیله نه ده پکار. بهرحال چې څونه دی دا ټول به زه رانیسم، دا به زه راکاږم. یو ګروپ دی هغه پکې ډانس کړی دی زموږ په دې غم باندې. نو دا
د کلیسا مزدور 2 ورځې په دې باندې لایپ وچلوله